چې پتاسو کې کومه خامي وا کته تورګيري او کوسپینګيري کته لکه او کته زنانه کې ناري نه زبم ګورې تاسو اصلاح کوم زبر ته ویم چې دا خامي دي ځان نه لري زبر ته ویم چې جهنم ته روانه ځان راوړه وا جنت لار اختیار کا درب رضا ولټوا شیطان پرې د کومه پورې به شیطان ته ما موقع کاوي د کومه پورې به د شیطان بندگی کوي د شیطان په بندگی کې که چا ګټه مونډلې ده نو فرعون به ګټه مونډلې وي د شیطان په بندگی کې که چا ګټه مونډلې ده نو نمرود به ګټه مونډلې وي که د شیطان په بندگی کې چا ګټه مونډله نو ابو جهل به بیا جنت ته تللی وي هغه ته به کامیابي یا په دنیا او یا په آخرت ملو شوی وي ابو جهل ته به ملو شوی وي شداد او نمرود او دغه شان قارون او حامان ته به ملو شوی وي خدا خبره دا چې کم دی دا ازل نه دا خبره یاد ده چې شیطان پسې څوک تللی دي او د شیطان په قدم چا قدم ایښودلی دی نو دغه انسان په دنیا کې الله ذلیله کړی او رسوا کړی دی دا انسان الله په رزق پسې در په در جړولی او ګرځولی دی او دا انسان الله تبارک وتعالی په قبر کې ذلیله کوي او دا انسان او دا مسلمان به الله جل جلاله د قیامت پر ورځ مختورن ساتي الله مو د دې شرمندګانو وساتي راوړی د شیطان نه مړه پرېږدی د شیطان بندگی حیا هم څه شی دی مړه غیرت هم څه شی دی هسې په ما کې به حیا پاتې شي چې زه خپله پیغله لور یا خپله پیغله خور هغه ځان ته چې کم دی ګانو ته او موسیقي او ډمتوب ته ګډوم او هغه سرتور سر ده دغه شان ټول اندامونه یې ښکاري او لقي او بیا زه پرې د پاسه پیسې هم شیندم او نوټ هم وله په سر کې یا په لاس کې کېده هسې په دې انسان کې مړه دکې د مسلمانۍ درک لګي تاسو څه وایي تاسو خو جریږئ یا رښتیا وایئ که نه دکې د حیا درک شته دکې غیرت شته په دو په دې نناولو کې څه فرق پاتې شو مه کوئ داسې د خدای نه ویرېږئ د الله د قهر نه ویرېږئ او چې قهر راځي نو بس کوچو سره لاندون سوځي موږ به پکې هم تباه او بربادي ورکېږو که په جلاله څه تندر را پرېوته یا پې د اور او د کاڼو باران کېده یا د مارانو لړمانانو نو ګورې ټول به پکې سر خوري دا پکې نشته چې دا پکې زبرګ دی دا پکې مولا او دا پکې قاري و دا پکې حلالي و دا پکې حرامي و دا پکې نشته عذاب چې په یو کلي علاقه راځي نو ټول پکې یو شانتي مري او حساب کتاب یې د الله تعالی سره چې څه ورسره کوي نیکانو سره څه کوي او خرابو نافرمانو سره څه کوي نو ګورې چرې داسې ونه کړي چرې دا د بې غیرتوب او د بې حیې کارونه په کور کې ونه کړي او تاسو ته مې ای زنانو څوک به زما د خویندو په درجه کې څوک به زما د موریانو په ځای باندې څوک به زما د لونو په درجه کې یاد وساتئ ګورئ ځان بې حیا نه کړئ ځانونه شرموئ خپل درنې بورقې او درنې پړونې او درانه څادرې دا ګورئ ونه غورځوئ د شرم لباس وانچوئ د بې حیا لباس په بدن وانچوئ خپل بدن نمایش خپل بدن چاته ښکاره نه کړئ خپله حیا چاته ښکاره نه کړئ په دې کې نه ستاسو عزت شته په دې کې نه ستاسو خیر شته په دې کې نه ستاسو خوشحالي شته په هر ځای کې به جاړې او سرې سترګې به جاړه او تباه او برباد دی د ځان هم بې حیا کمې خور لور چې ځان بې حیا نو الله جل جلاله رحم او کرم د دې نه ووړي بس پرېږدي شیطان او دغه زنانه بیا النساء حوایل الشیاطین دا زنانه دغه خویندې میندې بیا د شیطان نه رسېږي دا د شیطان پړي شي رسول الله صلی الله علیه و وسلم بارک